او د علماو اهانت، د علماو سپکاوی، د علماو کردارکشي زما په الله قسم د زندګۍ هغه بدترین عمل دی چې سړی بې ایمانه در دنیا تیروي. بیا نه سړي ته عبادت فایده کوي، بیا نه سړي ته اعمال فایده کوي، بیا نه سړي ته اخلاق فایده کوي، بیا نه سړي ته ښه عقیده فایده کوي. ځکه د علماو په اهانت کې د علماو آزار دی، او د علماو د آزار اثر دا دی چې هغه ژبه چې د علماو په غیبت باندې روږده سي، هغې ژبې ته الله تعالی پر حالت د سکندن د کلمې توفیق بیان ورکوي. ځکه د پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې لحوم العلماء مسمومه، د علماو غوښه ډیره زهریله ده. د بل غیبت کول، د بل کردارکشي کول، دا د بل غوښه خوړل دي. د علماو غوښه پیغمبر علیه السلام وایي دومره زهریله ده چې په خدای قسم د هغې اثر در قیامته محدود نه دی، په دنیا کې هم راځي. او په دنیا کې لوی اثر دا دی چې پر حالت د زکندن د ژبې ته الله تعالی د کلمې توفیق نه ورکوي خلک.